أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فلما فصلا پس هر کله چې جدا شولو طالوت بادشاہ بالجنود پلخکرو سرا قال اویدا ان الله مبتلیکم بیشک اللہ تعالی ازمائش کون کے دستاسو بنهر پیو نهر سرا فمن شرب منه پچا چوس کلی وبد دی نهرنا فلیس منی پس ند دی زما دډلینا ومن لم یطعمه او چا چونس کلی د دینا فإنه منی پس بیشک دی زما نده الا من اغترفا مگر چا چې ډکه کړله غرفتن یو چونګو بیده پلاس خپل سرا فشربوا منه پستی اوبوس کلی د دې نهرنا الا قلیلا منهم مگر لگو کسانو د دینا فلما جاوزه پس هر کلا چې دی وړې د دې نهرنا هو دا طالوت والذین آمنوا معه او ها کسان چې ایمان یې راوړو د سره قالو دی اوی لا طاقت لنا نشته دې طاقت زمونږه الیوم نن ورځ بجالوت د جالوت سره وجنوده او د هغه لښکرو سره قال الذین یظنون اویا کسانو چې یقین یې کولو انهم ملاقو الله چې بیشک دی ملاقات کون کی دی اللہ تعالی سرا کم من فیات قلیلت ډیر پیری یو وړډلا غلبت غالب شویدا فیاتن کثیرتن پډلی ډیری باندې باذن الله په حکم د الله تعالی سره والله مع الصابرین او الله تعالی صبر کون کو سره دے طالوت بادشاہ مقرر شو او الله جل شانه داغه نشانی د
صندوق او د تابوت په شکل کې راولېږله. بني اسرائیل د طالوت په بادشاهۍ باندې متفق شو. طالوت د لښکر تیاری وکړو او دی د جنگ دپاره روان شو. 80,000 کسان تیار شو، صرف ماشومان او بوډاګان پاتې شو. طالوت بادشاه دا اعلان وکړ چې ما سره به هغه سړی ځي چې لا یخرج معي رجل بنا بناء لم یفرغ منه. ما سره به هغه سړی نه دی چې هغه د کور آبادي شروع کړی دی او آبادي لا مکمل کړی نه دی. دیوالونه یې خیجولی دي یا چت اچي او دی لا د آبادۍ نه مکمل نه دی او ما سره نه ځي. هسې نه ما سره لړ شي، هغه سره د خپلې آبادۍ غمي. نو فکر به د هغه خپل کور طرف ته وي، د الله تعالی مدد به زموږ نه ختم شي. دارنګې ولا تاجر مشتغل بالتجارت، هغه سړی به موږ سره نه دی چې هغه په تجارت کې مشغوله دی، معاهده یې کړې ده، اډر یې ورکړی دی، هغه دې خوا متوجه ما سره سره ځي. ولا متزوج بامرأة، او هغه سړی چې نکاح یې کړی دی او د رخصتۍ ترتیب یې شروع کړی دی، رخصتي را نه راکړې، هغه دې ما سره نه ځي. نیټه یې ښودې، هغه به دلته کې سوچ او فکر کړي، یا به دلته موږ سره جهاد وکړي. ولا ابتغي الا الشاب النشیط الفارغ، ما له داسې نوجوان پکار دی چې تازه دمي او هغه فارغ له دنیا را دې خبرو اترو نه. نو 80,000 کسان روان شو، او دا 80,000 ټول د کار کسان نو، په دې کې سست او چست خلک او بیکار خلک او جنگدار چا کار نه دی. بیکار خلک بیا د کار خلک هم بیکاره کی. نو طالوت بادشاه ووی د وحی په ذریعه سره پیغمبر ته وحی راله، سموئیل علیه السلام ته، او سموئیل علیه السلام بادشاه ته ووی. نو طالوت بادشاه اعلان وکړو چې ستاسو مخې ته الله تعالی به یو ازمایش لي، او ازمایش دا دی چې مخامخ یو نیر دی او تاسو په نیر باندې تیریږئ به. دی پیدل سفر کړو او لوږه تنده خامخا انسان ته لګي. نو اول صورت خو دا دی چې تاسو به د سر اوبه نڅکئ. د تندې مسله ده، الله تعالی به ستاسو تنده بغیر د اوبو نه ماته کي، ځکه الله جل شانه د تندې په ماتولو کې اوبو ته نه دی محتاجه. اوس چې الله تعالی ستاسو تنده بغیر د اوبو نه ماتي، نو سره اوبه څکئ او تاسو به کمزوري نه محسوسوئ. نو افضل صورت خو دا دی چې اوبه به د سره څکئ نه، او که چېرې خامخا تاسو څکئ نو بیا د یو چونګ د اوبو اجازت دی. په یو لاس باندې به چونګ کې چې څونه اوبه راځي، یو ګوټ یا 2 ګوټه، دا به وڅکئ، دې نه زیاتې به نه څکئ. نو دا رخصت دی. او که چاره دې نه اوبه ښه ډېرې وڅکلې، نو ګورئ دې ما سره جهاد ته نشي تللی. بیا دی چې کله په دغه نیر باندې ورلو، نو صرف د شمار 313 کسانو، په هغې کې هم څه کسان داسې وو چې هغوی اوبه بلکل ونه څکلې، په عزیمت باندې عمل وکړو، او هغه څه کسان داسې وو چې هغوی یو چونګ اوبه وڅکلې. او دا نور چې وو 313 نه علاوه،
دی خو چې ورغله نو دی په اوبو باندې خپلې خولې کېښودې، په لاس یې هم نه راغستې، بلکې دی سملاسته او خولې یې په نیر باندې کېښودې او اوبه یې څکلې او څکلې که شرب الهیم، لکه څنګه چې یو اوښ وي او هغه تږي شو، هغه باندې تندې بیماري لګېدلي، دې ته د استسقا بیماري وایي، په دې اوښانو باندې ولګي، نو دا اوښ بیا اوبه څکي او څکي تر دې چې دا خېټه یې ډکه شي او وپړسېږي او بیا د ډېرو اوبو د لاسه بیا مړ شي. دا د اوښانو بیماري ده. نو دیم دقه شان اوبه وڅکلې او چې څنګه یې اوبه وڅکلې د نیر نه هغه طرف ته وړېدو، دا شونډې یې د ډېرو اوبو د لاسه تورې شوې او دا خېټې پرې راوپړسېدو، بیا ملاستو، بیا دې سفر نشو کولی. هغه 313 کسان لړلو او د جالوت بادشاه چې 1,00,000 کسانو او یا 3,00,000 کسانو او هغې سره مقابله وکړه. فلما فصلا، پس هر کله چې جدا شولو، دا طالوت جدا شو د کوم ځای نه؟ د بیت المقدس نه. دی بیت المقدس کې آبادو، د بیت المقدس نه دی راووتو بالجنود لښکرو خپلو سره. جنود جمع د جندن ده، سپاهي ته عربۍ کې جندي وایي او جند او جنود لښکرو ته وي. چې کله طالوت د کلي نه راووتو او لښکر یې ورسره وي 80,000 کسان او یا 70,000 کسان ورسره وو. قال وی طالوت په خپله نبي نه دی، اگر چې یو قول دا دی چې دیم نبي دی او دویم قول دا چې نه دی نبي نه دی، صرف کمانډر او بادشاه او سپه سالار دی. پیغمبر ورسره سموئیل علیه السلام، نو وحی په پیغمبر باندې راتله او ده ته به یې وی چې دا ووایه او ده به اعلان کو. ان الله مبتلیکم، بېشک الله تعالی ازمایش کوونکی دی ستاسو، بنهرین په یو نیر سره. ورځ ګرمه وه او دی سفرم کړو مخامخ یو نیرو او په هغه نیر به دی اوړېدلو. نو پیغمبر د مخکې نه دی خبردار کړو چې دا ګورې د الله تعالی طرف نه ازمایش او امتحان دی، چې تا تر مخکې نه وارننګ میلو شو، نو بیا خو هغه وکړه چې کوم تا ته وویل شي هغې مطابق چلیږه. دا نیر چې و دا د فلسطین او د اردن په منځ کې و. اوبه ډېرې صاف او شفاف او خوږې وې او هسې هم دي تږي و، نو په دې نور هم خوږې لګېدې. خو لیکن چې بادشاه او پیغمبر ورته ووایي چې دا د الله تعالی ازمایش دی، نو تاسو په ازمایش باندې کلک او برقرار اوسېږئ. بنهرین په یو نیر سره. نهر کی معنی کی وسعت دی، کولوالی. ورځې ته عربۍ کې نهار وایي، نو نهار ته نهار ځکه چې دام کولو وي، وسعت یې پکې. او نهر کې د بیدلو معنی هم ده. دې ورځې ته نهار ځکه چې په دې کې هم خلکو ګویا کې سم چې په اوبو کې څنګه انسان بهیږي رواني، دغه شان په دې ورځ کې هم خلک بهیږي او رواني خپلو خپلو کارونو ته. فمن شربا، پس چا چې اوبه وڅښلې منه له دې نیر نه، فلیس مني، پس نه دی زما نه، یعنې فلیس من اشیاعي، دی زما د ډلې زما د جماعت نه نه دی. دا محاوره ده،
دې زمانه دی دې زمانه نه دی. عربی کې فلیس منی او فلیس منا، دا زمانه نه دی. څه مطلب؟ زما د ډلې، زما هم مزاج او زما موافق نه دی. احادیثو کې هم د دې خبرې ذکر دی. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نبی علیہ السلام فرمایي چې چا زما د سنتو نه اعراض وکړو، مخې واړو، دې زمانه نه دی، زما په طریقه باندې نه دی. نو فلیس منی دې زمان نه دی. فمن شربه و چا چې ځینې اوبه وڅښلې، شرب څښلو ته ویل کېږي. چې چا په ډکه خېټه باندې اوبه له دې نه وڅښلې، نه هغه زمانه نه دی. نو اول حکم خدا و چې اوبه د سره څښئ. عظیمت او افضل او اعلی درجه خدا ده. ومن لم یطعمه، او چا چې ونه څکلې د دې نیر نه، یعنې اوبه د سره ونه څکلې، نو فإنه مني، پس بېشکه دې زما نه دی، زما د ډلې نه دی، زما هم موافق او هم مزاج دی. دلته ولم یطعمه وی، او طعم خوراک ته وایي، او د اوبو دپاره خو څکل لازي، خو عربی کې طعم د څکلو او د خوړلو دواړو لپاره استعمالیږي. دا طعم چې دی، طعامو، دا اوبو ته میلی کېږي او خوراک ته میلی کېږي. دلته کې دا لم یطعمه په معنا د من لم یذقه، چې چا ونه څکلې، یو ذوق دی او یو طعم دی. ذوق څکلو ته وي او طعم خوړلو ته ویل کېږي، او شرب څښلو ته وي. دلته کې دا لم یطعم په معنا د لم یذقه سره دی، چې چاړو د سره اوبه ونه څکلې. نو دا لم یطعمه یې ولې وی؟ نو د عربی قانون دی، عادت دا دی چې کله دی یو فعل یو پېره ذکر کړي او بیا یې دوباره ذکر کړي، نو بیا ورته لفظ بدل کړي. چې اکه معنا کله دوباره ذکر کړي، نو بیا ورته لفظ بدل کړي، معنا مکه مرادي. لکه مخکې فمن شربه وي، نو بیا ومن لم یشرب ونه وي. هغه عبارت کې ښکلیوالی حسن نه پیدا کېږي، او د عربی خو د حسن نوم دی، نو ځکه ومن لم یطعمه وي. خو ومن لم یذقه ونه وي او من لم یطعمه وي. مطلب دا چې انسان څکل شروع کړي، نو بیا اکثر ډیر مخکې لاړ شي، په ځان باندې کنټرول ونه مومي. اول سړی څکلو کې دا خو ډېر خوند کي، نو بیا نور خوري، نو بیا نور خوري، بیا نور خوري. نو قرآن ومن لم یطعمه، چې چا د خوراک په شان خوراک ونه کو، او مراد یې نه څکل دي چې څکل یې ونه کړو، فإنه مني، پس بېشکه دې زما نه دی. الا من اغترف، مگر هغه څوک چې هغه ډکه کي، غرفتن یو چونګو، بیدهی په لاس خپل سره. که چا یو چونګ اوبه په لاس باندې راواغستې او ویڅکلې، نو خیر د دې اجازت شته دی. لکه د انسانانو مختلف درجات دي، د چا ایمان ډیر مضبوط او ډیر طاقتوري، د هغې لپاره ځان له درجه وي، د چا کمزوري وي، د هغې لپاره ځان له درجه ده، او څوک ډیر بیکاره وي. نو اجازه شته که یو انسان خامخا څکي، یو چونګ اوبه ترې څکي شي. حدیث کې راځي، ترمذي شریف دی، حسب المرء لقیمات یقمن صلبه. د انسان دپاره یو څو نوړی ډېرې دي چې دی به د خپله ملا نیغه کې، دا کافي ده. دا خېټه ډکول او مړول دا نه،
بس دومره خوراک پکار دی چې انسان د املا پې نیغه شي. د خلکو درې ډلې شوې، درې قسمه شو. یو هغه خلکو چې هغوی بلکل ونه څکلې، دویم هغه خلکو چې هغوی لږې وڅکلې د قانون مطابق یو چونګو، او دریم هغه خلکو چې هغوی سمې ډېرې وڅکلې. تفسیر قرطبي لیکلی دی وی دې کې یو مثال هم دی د دنیا د خلکو دپاره. د دنیا خلک هم په درې قسمه باندې دی. دا دنیا مثال د نهر دی او د خلکو مثال د سکون کې دی. نو چې چا د دنیا نه د سرړو سوان اغستو نو دی خو اعلی درجو باندې فائز شو، کامیاب شو. او که یو انسان ترېنه اخلي نو بقدر ضرورت ترې والي، لکه څنګه چې هغه یو چونګ اوبه واغستې نو دا هم کافي دی، دی به هم کامیاب شي. او چې کم انسان ورته ور پرېوتو او سم پکې پرېوتو چې لکه هغوی څنګه پنیر باندې ور پرېوتو، اوبه یې په خوله باندې څکل شروع کړو، بیا خېټې یې نه مړېدې نو هلاک شو. نو دکه رنګې کم سړی چې په دنیا کې داسې ور پرېوته چې څنګه هغوی ور پرېوتي وو، بس دنیا کې وپاتې شي. نو دا یو مثال او یو سبق دی د انسان دپاره چې د دنیا نه اخله بقدر ضرورتو او د ضرورت نه سوا دا څه ښه څیز نه دی. الا من اغترف، مگر چا چې ډک کړلو غرفتن یو چونګو، یو دی غرفتنو او یو دی غرفتنو. په لاس کې یو پیره اوبه راغستو ته غرفتن وایي، او دا کمې اوبه چې په دې لاس کې رالی دې اوبو ته غرفتن وي. هغه اوبو ته غرفتن وي او دې لاس ته چې په دې لاس کې رالی نو دې ته غرفتن ویل کېږي. غرفتن یو چونګ بیدهی په لاس خپل سره. فشربوا منه، پس دی اوبه وڅکلې دې نهر نه. دی چې ورلو نو دی په لاسو باندې اوبه نه راغستې، دی سم لاستو او دا خولې یې په نهر باندې کېښودې او اوبه څکلې شروع کړو، نو په ځان نه پوهېدلو. د دې وجې نه چې انسان کله تږي وي نو بیا اوبه بیا لږې وڅکه، ځکه دا ډېرې اوبه څکل د انسان دپاره بیا نقصان ده وي. حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام منع کړې ده ان نشرب علی بطوننا. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی، ابن ماجه کې روایت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام موږ منع کړو چې تاسو به په خېټو باندې اوبه نه څکئ. او په خېټو باندې اوبه څکل نه مراد دا چې خوله په نیر باندې کېږدي او په کوهي باندې کېږدي اوبه ترې نه څکئ. دې نبی علیه السلام منع کړې ده، ځکه دا عادت د سارو دی او داسې به نه کې. دارنګې ونهانا ان نغترف بالید الواحدة، بلکې اوبه څکئ نو په یو لاس کې مه راله، دا لپه جوړه که او دواړه لاسونه یو بل سره یو ځای که، په دې کې اوبه راوله او په دې باندې څکه. د یو لاس د اوبو راغستون هم نبی علیه الصلاة والسلام منع کړې ده، او وجه دا بیان کړی چې دا د متکبرو خلکو علامت دی چې دی په یو لاس باندې اوبه رالي. اوبه به انسان په دواړه لاس باندې رالي او خوله باندې به څکي. بل روایت کې داسې دي نبی علیه السلام لا یلغ احدکم کما یلغ الکلب، داسې به اوبه نه څکئ لکه څنګه چې سپي اوبه څکي، یعنې هغه په هغې باندې خوله کېږي اوبه ترې نه رالي. انسان له الله تعالی شرف ورکړی دی، عقل یې ورکړی دی، دی به په خپل وقار او عزت سره به دی اوبه څکي.
فلما جاوزه پس هر کله چې دی اوړې در دی نهرنا جاوزه معنا اوړېدلو د نیر نه بل طرف ته اوړېدو جاوزه د جازه نه دی جازه معنا تیرېدلو دی جایز ته جایز ځکه خلک وي دا جایز دی یعنې په دې باندې تیرېدل صحیح دي او روا دي او ناجایز ته ناجایز ځکه وي چې دې نه اوړېدلو او تیرېدل منع دي نو جاوزه او د جازه معنا تیرېدلو اوړېدل بل طرف ته هو دا طالوت والذین واکسان آمنو چې ایمان یې راوړو معه د سره چې کوم کلک مؤمنان و هغوی واړېدل بل طرف ته یعنې 313 کسانو او دا نور خو پاتې شو کله چې دی مخامخ لړو جالوت بادشاه راغلی د 1,00,000 کسانو سره او یا د 3,00,000 کسانو سره دی ډېر ناشنا قد و قامت والا و اسلحه او زغرې یې اچولې وې نو مخامخ 1,00,000 کسانو دې طرف ته 313 کسانو نو دې 313 کسانو په خپلو کې ووایي چې موږ به نن جالوت سره څنګه مقابله کوو موږ 313 یو دا مخامخ 1,00,000 کسان دي بل هغوی طاقتور دي موږ کمزوري یو بل دی خو ډېره زمانه جهاد هم نو کړی بني اسرائیلو او هغوی جنګجو خلکو علاقه هم د هغوی وه علاقه ردیم نه وه او دی نار نورمو نو دی خپلو کې دا خبرو چې دا مقابله به څنګه کوو قالو دی ووایي دا دی خپلو کې یو بل سره خبرې وکړې د بزدلۍ په طور باندې نه دا 313 کسان بزدلنو دا کلک مؤمنانو قرآن وی آمنو معه چې کوم مؤمنانو هغوی دا خبره کړې وه نو دا به طور بزدلۍ او د سستۍ نه خو هسې خپلو کې یو رایې وی دا به څنګه دا جنګ کیږي مونږ دونه یو هغوی دومره دي قالو دی وویل لا طاقت لنا نشته دی طاقت زمونږ دپاره قوت زمونږ دپاره الیوم نن ورځ بجالوت جالوت سره یعنې د جالوت مقابلې سره و جنودی او دغه لښکرو سره نو څه پکې ډېر کلک مؤمنانو نه یې خپلو کې ووایي چې نه دې ته مه ګورئ چې مونږ لږ یو هغې ډېر دي دا څه قانون او قاعده نه ده چې ډېر کسان به غالبېږي او لږ کسان به مغلوبه کېږي دا څه قانون کلي نه دی چې بس ګنې چرته افراد ډېرې به سبه ګنې غالبه وي دنیا کې ډېرې پیرې داسې شوي دي چې یو طرف ته ډېر زیات کسان او بل طرف ته لږ کسان خو دا لږ کسان استقامت والا او صبر والا وي او په حق باندې وي الله تعالی دی غالبه کړي په نورو باندې نو دا په لږ او په ډېر نه ده په استقامت او په قوت قلبي باندې ده نو تاسو هم لږ یې لیکن استقامت اختیار کې صبر وکړئ او د الله په وعدو باندې یقین وکړئ د پیغمبر خبره ومنئ تاسو به غالبه شئ قال الذين ويا کسانو یظنون لفظی معنی اصل کې چې دی ګمان کولو او دی خیال کولو نو یا خدا چې ګمان یې کولو دی خیالو چیرې مونږ له الله تعالی شهادت حکم از کم راکړي کنه دا ګمان یې شهادت باره کې کولو او یادا چې دا یظنون په معنا د یستیقنون سره دی یقین کولو انهم چې بشک دی ملاق الله ملاقات کوونکي دی الله تعالی سره نو دا ملاقون رستو فعل لو باسي
ملاقو نصر الله، دی ملاقات کون کې د الله تعالی امداد سره، چې د الله تعالی امداد براشي. ملاقو نصر الله، د الله تعالی امداد سره دی ملاقات کون کې دی. لکه پیغمبر مونږ سره موجود دی، بادشاہ الله تعالی مونږ لپاره راکړی دی، په خپل انتخاب کړی دی، او مونږ خالص مخلص مؤمنان یو، نو الله تعالی مونږ له خامخا مدد به زمونږ کی. یا ملاق الله، ملاقات کوونکی دی الله تعالی سره د قیامت پر ورځ باندې، د باس بعد الموت په موقع باندې. کم من فیاتن، او بیا دا وی کم من فیاتن، ډېرې پیرې یو ډله، دا کم په معنا د کثیرن سره، کم د پاره تکثیر دی، ډېرې پیرې داسې شوي دي. من فیاتن قلیلتن، چې یو ډله لږه وي، وړه وي، مختصره وي، لیکن وی مخلصو. غلبت غالبه شوې ده، فئتن کثیرتن، په ډلې ډېرې باندې. ځکه چې کم سی ډېر زیات قیمتي او سوچه او خالص وي، نه هغه لږ وي، او بیکاره څیزونه ښه ډېر وي. دا خزل او ګند او بلا څومره ډېر وي، او د کار څیز څومره مختصري. قیمتي کاڼي او قیمتي ملغلره مختصره وړه وي، او دې غر ته وګوره څونه غټې ګټې دي پکې، لیکن ټول غر چې راودی کړي نو یو قیمتي کاڼي ته نه رسي. نو دا لږ او ډېر ته نه کتل پکار، د هغې قدر و قیمت ته کتل پکار دي. او د انسان قدر و قیمت د هغه په ایمان او په قوت قلبي باندې وي. کم من فیاتن، ډېرې پیرې یو ډله، قلیلتن چې وړه وي او لږه وي، خو چې داره چې ګوره استقامت والو وي هغې. غلبت غالبه شوې ده، فیاتن کثیرتن، په ډلې ډېرې باندې، باذن الله، په حکم د الله تعالی سره. څنګه چې د بدر په جنگ کې دلته هم 313 دي، هلته هم 313 وو، او مقابله کې 1000 وو. الله تعالی صحابو ته غلبه ورکړه په کافرانو، مدارنګ دیلم الله تعالی غلبه ورکړه. والله مع الصابرین، الله تعالی چې دی صبر کوونکو سره دی. الله تعالی بذات خود صبر کوونکو سره دی. دیو نوی چې د الله تعالی مدد صبر کوونکو سره دی. دیو نوی چې فرشتي صبر کوونکو سره دی. دیو نوی چې دا کائنات صبر کوونکو سره دی. والله، الله تعالی بذات خود مع الصابرین، صبر کوونکو سره دی، خو چې صبر کوونکي صبر وکړي هغې. پس هر کله چې جدا شو طالوت بادشاه لښکرو سره، وی دا بېشک الله تعالی چې دی ازمایش کوونکی دی ستاسو په یو نیر سره. پس چا چې اوبه وڅښلې دې نیر نه، پس نه دی زما د ډلې نه، او چا چې ونه څښلی دې نهر نه، پس بېشکه دی زما نه دی، مګر هغه څوک چې ډک یې کړو یو چونګ په لاس خپل سره، پس دی اوبه وڅښلې دې نهر نه، مګر لږو کسانو دي نه. پس هر کله چې واوړي د نهر نه، طالوت او کسان چې ایمان یې راوړو د سره، وی دی نشته طاقت زموږ دپاره نن ورځ د جالوت او دغه لښکرو سره. ویا کسانو چې یقین کولو چې بېشکه دی ملاقات کوونکي د امداد د الله تعالی سره، ډېرې پیرې یو ډله وړه غالبه شوې ده، په ډلې ډېرې باندې په حکم د الله تعالی سره، او الله تعالی صبر کوونکو سره دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ولما برزوا او هر کله چې دی ظاهر شو لجالوتا د جالوت مهتا وجنوده او دغه لښکرو ته قالو دی اوی ربنا ای رب زمونږه افرغ علینا صبرا راتوی کی پمونږ باندې صبر وثبت اقدامنا او کلک کی قدمونه زمونږه وانصرنا او مددو کی زمونږه علی القوم الکافرین په مقابله د قوم کافرانو کی فهزموهم پس دی شکست ورکو دی کافرانو ته بإذن الله په حکم د الله تعالی سره وقتل داود جالوتا او قتل کړو داود علیہ السلام جالوت لرا وآتاه الله الملک او الله تعالی ورکړو دته بادشاہی والحکمت او پیغمبری وعلمه او الله تعالی اخودلو دتا مما یشاء د هغه څه نه چې د الله تعالی خوښه شوه ولولا دفع الله الناس او کچری نه دفع کولی الله تعالی خلق لرا بعضهم ببعض بعضی د دی په بعضو سره لفسدت الارض همها خراب شی بوزمکا ولكن الله ذو فضل لیکن اللہ تعالی مہربانی والدے علی العالمین د جهان په خلقو باندې چې کله طالوت بادشاہ خپل ملګری ځان سره روان کړو نو طالوت مخکې نه اعلان وکړو چې الله تعالی ستاسو ازمایش او امتحان اخیستونکی دی مخامخ یو نیر را روان دی اعلی خبره خو دا ده چې ردینه اوبه بالکل مسکئ او که یو انسان سکي نو صرف یو چونګ اوبه یې ترې وڅکي او ردینه زیاتې به نه څکئ چې کله دا 80,000 کسان په دغه نیر باندې ورسېدل نو صرف 313 کسانو ترېنه اوبه ونه څکلې او باقي ټولو خلکو اوبه وڅکلې او سمې ډېرې وڅکلې دا 313 کسان بل طرف ته وړېدلو هغه نور هلته کې پاتې شو
تر دې چې د جالوت بادشاه او دغه لښکرو ته مخامخ شو. جالوت بادشاه د قوم عمالقه نو او د هغې سردارو د قد و قامت په اعتبار سره انتهایی دنګ او دا سر به یې داسې ښکارېده ګویا کې یو ګمبد ولاړ دی او 3 لاک کسانو سره یا د 1 لاک کسانو سره راغلو او مقابله کې دلته 313 کسانو. د 313 او د 1 لاک مقابله ګرانه ده، بیا 3 لاک مقابله هم ګرانه ده. نو دې 313 کسانو ول دعا وکړه چې یا الله یو خو زمونږ امداد وکړي او دویم دا چې مونږ له کلکوالی مضبوطوالی راکړي چې مونږ شکست ونه خورو او دریم دا چې مونږ له صبر راکړي. الله جل شانه د 313 کسانو په ذریعه سره دغه 1 لاک یا 3 لاک کسانو ته شکست ورکو او د شکست طریقه دا وه چې داود علیه السلام دغه وخت کې معصوم و، یعنې لا جوان و کشر و او د داود علیه السلام والد سے میشا هغه د خپلو 6 زامنو سره هغه نور 6 زامن طاقتورو جوانانو بهادرو هغې د جنگ دپاره تللي. داود علیه السلام دی وخت کې لا جوان دی، تازه جوان شوی دی او بیزی یې سرولی. نو دی به د جنگ تماشې له لړ شمه، یعنې دی د جنگ د تلو قابل هم نو یو خو د ونې نه لږ ورته کیچیت و، دویم دا چې تفسیر قرطبي لیکلي اکثر بیمارو د بدن نه کمزوري ښکارېدو، رنګ یې زیړ شوی. نو دی د جنگ د تلو قابل نه خو تماشې له تو. چې کله دی روان شو نو مخې ته یو کاڼی راغی، نو هغه کاڼي داود علیه السلام ته آواز وکړو چې خذ ما واخله فبی تقتلو جالوتا، زما په ذریعه سره به ته جالوت قتل کې به. دا کاڼي راواغستو، بیا چې مخکې لاړو دویم کاڼي ورته آواز وکړو چې خذني ما ونیسه سر مې واخله او فبی تقتلو جالوتا، ته به زما په ذریعه سره جالوت قتل کې. دا هغه هم راواغستو او مخکې به یو دریم کاڼي ورته آواز وکړو، هغه هم دقه شانتې خبرې وشوې، هغه هم د راواغستو. داود علیه السلام سره مقلاغ وه. مقلاغ په عربی کې مرچغني ته وایي. دا داود علیه السلام سره وه او دا 3 کاڼي راواغستو. تر دې چې لښکر ته ورسېدو او چې کله دواړه لښکر یو بل ته مخامخ شوې، نو جالوت بادشاه په یو ناشنا انداز کې راووتو. تکبر کوونکي، عقل کوونکي و، زغرې اچولې وې، خپل ټول بدن یې پټ کړو، صرف دا پوزه او تندی یې ښکارېدو، باقي یو ځای هم نه ښکارېدو. نو جالوت بادشاه دا اعلان وکړو چې زما مقابلې ته یو تن روباسئ، که چېرې ما هغه قتل کو نو تاسو به شکست منئ او که چېرې هغه زه قتل کړم نو ما د لښکر شکست ما ومنلو. او د هغه مقابلې ته څوک راوتی شو؟
طالوت بادشاہ دغه 313 کسانو کې اعلان وکړو چې څوک به د جالوت بادشاہ مقابلې ته وځي، نو څوک هم نشو تیارېدی. تر دې چې طالوت بادشاہ اعلان وکړو چې څوک د جالوت مقابلې له ووتو، نو زه به له خپل لور په نکاح کې ورکم او په بادشاهۍ کې به ورته حصه ورکوم. دې کې داود علیه السلام ورپاڅېدو، نو په ظاهره کې کمزوري ښکارېدو او د جالوت مقابله ظاهره کې نه کېده. لیکن خیر داود علیه السلام بل څوک پاڅېدل نه، دی ور وړاندې شو. نو داود علیه السلام طالوت له خپله زغره ورکړه، اسلحې وله ورکړه. دا هغه زغره وانه چوله او دی وفرمایلو که چېرې الله تعالی زما امداد نه کي، نو که زه زغره واچوم نو خلاصېدی نه شم او بچ کېدی نه شم، او چې الله تعالی زما امداد کی نو بغیر د زغرې او بغیر د اسه به زه غالب شم. خیر دی ووته یوازې او د جالوت بادشاہ مخې ته ورغی. اوس په ظاهره کې کمپیریزن اړونه، داود علیه السلام کمزور دی، لاړوکی دی او د جالوت بادشاہ دی. نو جالوت خندا وکړه داود علیه السلام پورې، وی ته څه له راغلی جنگ انت تقاتلونی، تو ما سره وی جنگ کې؟ داود علیه السلام ورته وی او هغه ورته وی ته د سپي وژلو له راغلی، شړلو راغلی که نه جنگ له راغلی؟ نو داود علیه السلام ورته وفرمایلو چې انت عدو الله شر من الکلب، ته د الله تعالی دشمن او د سپینم زیات بدتری. بس په دې سره جالوت غصه شو. جالوت ورته وی زه به تا ټوکړې ټوکړې کړم او ستا دا ټوکړې به حیواناتو ته واچوم، مارغانو ته. د چې دا خبره وکړه، داود علیه السلام هغه 3 کاڼي راواغستو. تفسیر قرطبي یو قول دا لیکلی دی چې الله تعالی دغه 3 کاڼي خود به خود یو ځای کړو، یو کاڼي ته جوړ شو، هغه په مرچوغنه کې واچو او چې هغه یې تو کړه ویویشته، نو هغه کاڼي د جالوت بادشاہ په تندي باندې ولګېدو او په تندي کې ننوتو، د هغه کوپړې او شاته د کفرې نه ووتو او تر دې چې شاته کم لښکر و هلته ولګېدو. جالوت ناڅاپه مردار شو، راپرېوتو او په دې سره شکست حوصلې د لښکرو هغه شکست وخوړو، حوصلې بیلې او دلته کې بعد هغه 313 حمله وکړه. نو قوم عمالقه هغوی وتښتېدلو او علاقه الله تعالی مسلمانانو ته ورکړه. د هغې نه بعدو طالوت بادشاہ د خپلې وعدې مطابق خپله لور داود علیه السلام ته په نکاح باندې ورکړه او په بادشاهۍ کې ورته هم لږه حصه ورکړه. دې کې بیا روح المانی ناشنا اقوال لیکلی دي چې بیا د خلکو توجه داود علیه السلام ته شوه، ځکه چې الله تعالی د هغه په لاس باندې ګویا کې یو معجزه ظاهره کړه، نو د خلکو مینه او محبت او توجه او رغبت داود علیه السلام طرف ته شو. بیا طالوت هغه سر بیا حسد شروع کو، بیا د داود علیه السلام د قتل منصوبې جوړې کړې. لیکن الله تعالی طالوت بادشاہ داسې علامات او اشارات وښودلو
چې بیا اخیره کې نادم شو پښیمانه شو چې ماله د داود علیه السلام خلاف دا اقدام نو پکارو. دی وخت کې لا داود علیه السلام نبی نه دی، نبوت خو ته بیا وروستو ملو شوی دی. بهر حال د داود علیه السلام په لاس باندې الله تعالی دی 1 لاکھ یا 3 لاکھ لښکرو ته شکست ورکو. او دا کیږي د بدر په میدان کې هم دک شانتی شوی وه. بخاری کی روایت ته برا ابن عازب رضی الله عنه فرمایي چې د بدر په میدان کې مونږ هم دومره وو څومره چې د طالوت بادشاه سره چې څومره تعداد یعنی 313. دلته بدر میدان کې هم 313 وو، هلته هم 313 وو. او څنګه چې هغوی د صبر او د استقامت دعاګانې وکړي، دارنګې د بدر په میدان کې نبی علیه السلام د صبر او د استقامت دعاګانې کولی. نبی علیه السلام سار لبه جنگ کیږي او نن مازیګر نبی علیه السلام صحابو ته وی راشه هذا مقتل فلا و هذا مقتل فلا، سبا پلانکی کافر دے دے قتل کیږي او سبا پلانکی کافر دے دے و قتل کیږي با. او نبی علیہ السلام ټول شپه هغه په مصلی باندې ناست او دعاګانې کی او جړا فریاد کی او دا یو جمله وایي وی اللهم وی اے اللہ ان تهلک هذه العصابتو، کدا یوړو کې وانته ډله جماعت دا هلاک شو. یا عبارت دا سره اللهم ان تهلک هذه العصابتا، اے اللہ کتا د خپل شان بے نیازی ظهور کو او دا د صحابو دا 313 ډله دی هلاک کړه، نو لم توبت فی الارض، د ځمکې په مخ به بیا ستا بندګي څوک ونه کي. ځکه همدغه مسلمانان د کار کسان دي او دلته کې راغلي دي، شاته نور څوک پاتې دي. او دا دعاګانې وي دا دعاګانې وي تر دې چې نبی علیه السلام صادر په سر باندې اچولو او نبی علیہ السلام دا لاس داسې کلو کړیو چې هغه صادر د سر نه اوږو ته راغی او د اوږو نه ښکته ځمکې ته راغی. او سحر چې هغه چټایي لاندې اوچته شوه نو هغه ځای داسې لوند و چې ګویا کې چې هغه ځای کې اودس کړی دی، حالانکه د نبی علیہ السلام اوښکې مبارک وي. دا د نبی علیہ السلام مخې ته د الله تعالی شان بے نیازي وه چې الله تعالی بے نیاز ذات چاته ضرورت نشته دی، کوي چې نه نو بس بیا نه. او تر دې چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی او د نبی علیہ السلام نه دا غاړه چاپیره کړه، وی فقد الحقت علی ربک حسبک، حضرت دا خبره کافی ده ستا لپاره. او ویتا الله تعالی ته ډیر زیات اصرار وکړو، جړا او فریاد وکړو، دا کافی ده او الله تعالی به تا رسوا کینا. علی رضی الله تعالی عنہ چې کله جنگ شروع شو، نبی علیہ السلام د یو سفر د لاندې ناسې دعاګانې کی، وی زه لاړم او جنګېدم ښه وجنګېدم او چې ستړی شوم مې چې ګورم چې د نبی علیہ السلام هغه څه کیفیت دی چې رالم نبی علیہ السلام په جړا باندې الله تعالی ته وی بیا لاړم جنګېدم او ډیر ساعت پس چې بیا رالم چې مې کو ته نبی علیہ السلام اک شان په جړا کې او تر دې چې په دریم ځل باندې بیا رالم
نبی علیہ السلام اک شان په جړا کې و. دا د نبی علیہ السلام هغه جړا او فریاد و چې دای د وجې نه 313 کسان الله تعالی په 1000 باندې غالب کړو. نو دلته هم د جنگ نه مخکې دا شان مقابله وشوه. 3 کافران رووتلو او هغې هم دقه شان ابو جهل او د هغه ملګري هغې هم دا زنګونان والو هل من مبارز یبارزونی، دا د هغه زمانې چغې به خلکو والې، دا زنګون به یې ټپو او وی به د ما مقابلې څوک کولی شي د ما مقابله وکړي. هل من مبارزین، څوک شته چې مقابلې ته روځي. او دلته نه بیا علی رضی الله عنه ورته دارنګې حمزه رضی الله عنه او عبیده بن الحارث رضی الله تعالی عنه هغه درې واړه کافران قتل شو. بیا جنگ شروع شو او دلته هم الله تعالی د مازدیګر نه مخکې کافرانو ته شکست ورکو. نو د دریو صحابو چې کله 3 کافران قتل کړو پای سره کافران حوصلې بیلې. ابو جهل لیډ کولو، ټول لښکر هغه لیډ کولو چې هغه کله د 2 ماشومان د لاسه قتل شو نو د کافرانو حوصلې بیلې. 36 لوی سردارانو، نامی گرامی سرداران هغه قتل شو او دین علاوه چې کم 70 کسان هغه ټول پای سره ټول کافرانو شکست وخوړو تښتېدلو. هلته مکې والا په انتظار و او هغې استقبال ته راوتي وو چې اوس به زمونږ خلک راشي او د هغې په نیزو کې به چا وي د ابوبکر سر به وي او چا وي د عمر فاروق رضی الله سر به وي او چا وي د نبی علیه السلام سر او په نیزه کې وي او چا وي د عثمان او د علي رضی الله سرونه په نیزو کې را روان به وي. او چې لاړو نو هغې سرونه ښکته روانو او په جړا کې روانو. خلکو یې څه چل شوی دی؟ د ابو جهل او دارنګې د هغه د ملګرو اسونه او اوښان دقه شان خالي روانو. 1.5 میاشتو روح المانی لیکي چې 1.5 میاشت په مکه مکرمه کې غم او دا جړا او فریاد شروع و او دا تور لباس د اکه ځای نه شروع شو. دا د غم په موقع چې خلک تورې جامې اچي، دا تورې جامې د مکې والو اچولې وې او هغوی به دا جړا او فریاد کو چې زموږ سرداران کوم ځای کې ضایع شو. نو دلته هم الله تعالی د 313 په ذریعې سره دغه جالوت او دغه لښکرو ته شکست ورکو. قرآن کریم حکمت بیانی، دا د الله تعالی عادت شریفه دی چې کله یو قوم بغاوت وکړي، ظلم او زیاتی وکړي نو الله تعالی یو بل ناتوا او کمزوري قوم راپاسي په دې باندې مسلط کړي او د دې هغه غرور او تکبر الله تعالی ځمکې سره خاورو کې هغه میلو کړي. دا د الله تعالی عادت شریفه دی. صحابه کمزوري دي، مکې والا زورور دي، الله تعالی د کمزورو په ذریعې سره زورور هغه زور یې وله مات کو. ولما برزو، او هر کله چې دی ظاهر شو، برزو ای ظهرو، بروز او ښکاره کېدو ته وي، ظاهرېدو ته وي. عربی کې براز هغه کلو هموار میدان ته وي چې هموار میدانی پای کې کند او کپره غرونه او دا غونډې نی او نه ونی، نه ته بروز او براز وایي. دې ته دا براز او بروز ځکه وي
چې کم میدان هموار نی پای کې کندې کپري نو سړی پکې پټیږي نه ښکاري او یا هلته کې غونډۍ او غري نو بل طرف ته سړی نه ښکاري او چې کله میدان همواري نو انسان پکې ښکاره او ظاهر وي او براز چې د برازو چې د باز زیر شي نو بیا براز هغه ځای ته وي چې کوم دی کې انسان حاجت ماتي پوره کي ولما برزو او هر کله چې دی ظاهر شو یعنی دا مقابله په یو هموار میدان کې شوې وه قرآن کریم بیان کی چې دانه چې ګنې د غر په ویښ کې شوې وه د یو غونډۍ په ویښ کې شوې وه چې دی 313 کسان په مورچو کې ناستو د ګټو شاته وو یا ګنې دی دان له کندې که نسې ناستو پکې نه په کولو هموار میدان کې شوې ده د پناه څه ځای نه و هلته هموار میدان ولما برزو او هر کله چې دی ظاهر شو لجالوت و جنوده او دغه لښکرو ته 313 کسانو همت ته وګورئ لجالوت و جنوده وی یعنی دا 313 کسان هلته ورغلي دي د جالوت علاقې ته ورغلي دي دا نه چې جالوت دلته راغلی دی دا د ایمان والو استقامت دی جالوت دا دغه قوم عمالقو سردارو او دا د عملیک بن عاد په اولاد کې او تفسیر قرطبي لیکلی دی وی دا بربر علاقه چې ده سوت افریقا کې چې دا کم بربر دی وی دام د جالوت د نسل او دغه د اولاد نه دي قالو دی وی کله چې یو بل ته مخامخ شو او دی 313 کسانو وکتلو چې په ظاهره کې هم مقابله ګرانه ده لیکن الله تعالی ته اسانه ده نو ځکه د الله تعالی مدد سره شامل حال کو ربنا ای رب زمونږه افرغ علینا افرغ مانا راتوی کې دی مثال داسې دی یکه په یو لوښي کې اوبه دي او یا پیدی یا چه یا بل څه دي پکې هغه ته مکمل نسکور کې الټی کې او د هغه لوښي کې چې دننه کمې اوبه دي او کم هغه لیکویډ سیز دی هغه مکمل ترېنه راواړئ نو دې ته افرغ ویلی کېږي مطلب مکمل راواړئ مکمل راتوی کې خپل صبر دا نه چې لږه حصه مونږ له راکې نه ډېر صبر مونږ له راکې افرغ علینا صبرا راتوی کې په مونږ باندې صبرا صبر لره گویا کې د صبر یو باران په مونږ باندې وکړي چې مونږ باندې راوړي او مونږ پکې لامده شو وکای من نبی قاتل معه ربیون کثیر قرآن کریم وی اے نبی علیہ السلام ستانه مخکم پیغمبرانو سره الله والا خلق یو ځای شوي دي او د کافرانو سره جنگ کړی دی او هغوی به هم دا دعاګانې کولې وما کان قولهم الا ان قالوا ربنا افرغ هغوی به هم دکه دعاګانې کولې چې الله زمونږ مدد وکړي د کافرانو خلافو وثبت اقدامنا او مضبوط کې ثبت منا مضبوط کې نکلک کې اقدامنا قدمونه زمونږه یعنی اسې نه چې مونږه شکست وخورو نو وثبت اقدامنا او کلک کې قدمونه زمونږه
وانصرنا علی القوم الکافرین، او امدادو کې زمونږه په مقابله د قوم کافرانو کې. دا دعاګانې په میدان جنگ کې پکاري، او هلته دعاګانې قبلیږي، د الله تعالی مدد به سره شامل حال کې، نو هغې به فتح مومي. فهزموهم، پس دی شکست ورکو دی کافرانو ته. هزم اصل کې ماتولو ته وي. فهزموهم ای فکسروهم، گویا کې دی مات کړه هغې لره. نو اشارې دې طرف ته وکړه چې هغه د داود علیه السلام هغه یو کاڼی چې و په هغې سره جالوت مات شو، ریزه ریزه شو. فهزموهم، پس دی شکست ورکو یا دی مات کړو کافران لره، باذن الله، په حکم د الله تعالی سره. وقتل داود جالوتا، دا تفسیر دی چې دا هزموهم څنګه وشو. او قتل کړو داود علیه السلام جالوت بادشاہ لره. وآتاه الله، چونکه د جالوت قتل گویا کې د پورا لښکر شکستو، نو ځکه د جالوت ذکر وکړو. جنوده ورسره ونه وي، بس جالوت مړ شو نو لښکر هم تېښته وکړه او تښتېدلو. وآتاه الله الملک، دا وروستو بیا الله تعالی داود علیه السلام ته بادشاهي ورکړه، چونکه طالوت وعده کړی و داود علیه السلام سره، که چېرې تا جالوت ته شکست ورکو زه به تاله خپله لور په نکاح کې درکمه. او طالوت بادشاه و، د طالوت لور وه د هغې نوم میکل و. نو میکل یې داود علیه السلام ته په نکاح کې ورکړه، او په بادشاهۍ کې ځان سره شریک هم کو. بیا چې کله طالوت په خپل مرګ باندې وفات شو، نو د هغې نه پس داود علیه السلام بادشاه شو. او د بادشاهۍ نه بعد الله تعالی دله نبوت هم ورکو. نو داود علیه السلام نبیم شو، بادشاهم شو. د دې نه مخکې بني اسرائیلو کې به نبي ځان لو او بادشاه به ځان لو. داود علیه السلام بیا غلمنی شخصیت دی په بني اسرائیلو کې چې الله تعالی په ده کې بادشاهت او نبوت دواړه جمع کړو. بیا دارنګه سلیمان علیه السلام بادشاهم او نبیم و. وآتاه الله الملک، او الله تعالی ورکړو ته بادشاهي، والحکمت او پیغمبري. حکمت یې وروسته راوړو، وی ځکه چې بادشاهي مخکې ملو شوې وه او پیغمبري وروسته ملو شوه. حکمت نه مراد نبوت دی. وعلمه، او الله تعالی وښودلو دته مما یشاء، د هغه څه نه چې د الله تعالی خوښه شوه، چې الله تعالی څه خوښ یې ورته وښودلو. دې نه مرادو د زغرو د جوړولو طریقه. داود علیه السلام یو پیره د شپې گشت کو، نو تپوسونه کول د خلکو نه، وی داود څنګه انسان دی، جامې بدلې کړې وې، خلکو ته ډېر ښه سړی دی، ډېر انصاف والا دی، ډېر ښه انسان دی. الله تعالی فرشته راولېږله د انسان په شکل کې. د هغه نه یې تپوس وکړه، فرشتې وی ډېر ښه انسان دی، خو که یو کار یې نه کولی نو. وی څه؟ وی د بیت المال نه تنخواه اخلي، که دا تنخواه یې نه اخیستې نو بس ډېر ښه انسان دی.
داود علیہ السلام یا الله مال سونر راکې چې زه را تنها د بیت المال نه ناخلم. نو الله تعالی وله اوسپنه نرمه کړه او الله تعالی ورته د زغرو د جوړولو هنر ورته وښو چې دا یې ذکر په 22 سپاره کې دی په سوره سبا کې. نو بیا به د زغرې جوړولې او به خرڅولې او پای به خپل گزاران کو بیا بیت المال نه به تنها ناغسته. وعلمه الله تعالی ښودلو دته مما د هغه څه نه یشاء چې د الله تعالی خوښ شوه چې هغه د زغرو د جوړو طریقه وه او د مارغانو سره به خبرې کولې او دارنګې د غرونو دا تسبیح به د اورېدو. ولولا دفع الله الناس دا د جهاد هغه الله تعالی حکمت بیاني او کچرې نه دفع کولی الله تعالی د دفع معنا صرف اړولو او ختمولو منع کولو. که الله تعالی نه اړولې خلقو بعضهم بعض ردی ببعضین په بعضې نورو سره دا بعضهم نه مراد اشرار دی متکبر او کافران خلق دی او ببعضین نه مراد ابرار دی نیکان خلق دی. که الله تعالی د نیکانو په ذریعه سره دا ناکاره خلق نه ختمولی نه دفع کولی د غرور او تکبر نه ختمولی نو لفسدت الارض خامها خراب شي به ځمکه. ځکه ځمکه به د کفر او د شرک او د ظلم او د ستم نه به ډکه شوې وه. ټول به کافرانو ټول به غیر مسلم او بیا به عذاب راتو او یا به قیامت راتو. نو دا د الله تعالی عادت دی. او تفسیر قرطبي لیکلی دی وی د ببعضین نه مراد ابدال دی. الله تعالی د ابدالو په ذریعه سره دا اشرار خلق ختمی او ابدال په دنیا کې په یو ټیم کې 40 کسانی په دې کې دا 22 کسان ملک شام کې وي او دا 18 کسان په عراق کې وي. ابدال ته ابدال ځکه وي چې په دې کې یو تن مړ شي نو الله تعالی د لاندې چې کوم صالحین خلق دی داین الله تعالی یو تن رابره کړي دنه ابدال جوړ شي. دا ابدال 40 کسانی د دې رپاسه بیا و اوتاد وي د رپاسه یو بره کتب وي. کتب یو وي یو ټیم کې دا نبیان نی لیکن الله تعالی دې د نبیانو صفات ورکړي وي. د دې په ذریعه سره تفسیر قرطبي لیکلی چې ردی په ذریعه سره الله تعالی باران وری او د دې په ذریعه سره الله تعالی ظالمانو له سزا ورکي او د دې په ذریعه سره الله تعالی دعاګانې قبلي. نو دا ابدال بیا یادی تفسیر قرطبي وي. ولكن الله لیکن الله تعالی چې دی ذو فضل او دا 40 ابدال په حج کې یوځای کیږي. هر کال حج له دا 40 په 40 باندې راځي او هلته کې بیا دی ډیوټۍ لګي د دې باقاعده بیا ټرانسفر کیږي. یو ابدال یو علاقې نه بل علاقې ته ولیږي بل علاقې ته ولیږي په دې بیا کتب چې کوم هغه مشر وي. ولكن الله لیکن الله تعالی چې دی ذو فضل مهربانه والا دی فضل والا دی علی العالمین د جهان په خلکو باندې. او هر کله چې دی ظاهر شو جالوت بادشاہ ته دا لښکرو ته وی دی ای رب زمونږه راتوی کې په موږ باندې صبر لره او کلک کې قدمونه زمونږه او امدادو کې زمونږه په مقابل د قوم کافرانو کې په دې شکست ورکو کافرانو ته په حکم د الله تعالی سره
او قتل کړ داود علیه السلام جالوت بادشاه لره. الله تعالی ورکړ د بادشاهي او پیغمبري او یې ښودلو ته د هغه څه نه چې د الله تعالی خوښه شوه. او که چېرې نه دفع کولی الله تعالی خلکو لره بعضې دې لره په بعضې نورو سره خامخا خرابه شوې به وي ځمکه، لیکن الله تعالی چې د مهربانۍ والا دی په علی العالمین د جهان په خلکو باندې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تلك آيات الله دا آیاتنا د الله تعالی دی. نتلوها چې مونږه لولو دی لرا علیک پتا باندې بالحق په حق سرا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ او یقینا تو خامخا درا لېږلی شونی. تلک الرسل دا پیغمبران فضلنا بعضهم مونږه فضیلت ورکړلې بعضې د دیتا علی بعض په بعضې نورو باندې منهم من کلم الله بعض ردین هغه څوکو چې الله تعالی خبرې ورسره کړې وې ورفع بعضهم او پورته کړي وو بعضې د دې درجات په مرتبو کې وآتینا او ورکړو مونږه عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم علیه السلام ته البینات واضح معجزې وایدناه او مضبوط کړو مونږ دلرا بروح القدس په روح پاکیزه سره ولو شاء الله او کچر د الله تعالی خوښه شوی مقتتل الذین اختلاف بنو کړی کسانو من بعدهم چې رستو د پیغمبرانو نو من بعد ما رستو د هغینا جاءتهم البینات چراغ لدیتا واضح دلائل ولكن اختلفوا لیکن دی اختلاف وکړو فمنهم من آمن پس بعد ردینا سوکو چی ایمان یې روړو ومنهم من کفر او بعض ردین ها سوکو چې انکار یې وکړو ولو شاء الله
او کچری د الله تعالی خوښه شوی وي مقتتلو دی به اختلاف نو کړی ولكن الله يفعل لیکن الله تعالی کوي ما یرید هغه چې الله تعالی اراده لري. په دې دواړو آیتونو کې د نبی علیه الصلاة والسلام د رسالت بیان دی. د قرآن کریم چې کوم اصول دي په هغه اصولو کې یو خبره دام ده چې نبی علیه الصلاة والسلام د الله تعالی رسول او پیغمبر دی. مکی والو نبی علیه الصلاة والسلام منو خو د محمد ابن عبدالله په حیثیت سره چې نوم یې محمد دی او د عبدالله زوی دی بس دکې منو او د محمد رسول الله په حیثیت سره نه منو. دارنګه یهودو نبی علیہ الصلوۃ والسلام منو چې قریشی دی او مکی دی خو د محمد رسول الله په حیثیت سره نه منو. قرآن کریم بیان کی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تعالی رسول دی او دلیل پیدا دی چې دا مخکې کوم واقعات بیان شو نو دا خو د نبی علیہ السلام نه 100,000 کاله مخکې شوي دي. هغه چې هغه یو ډله د کلي نه وتې وه د طاعون نه بچ کېدو دپاره او بیا په یو علاقه کې هغې مړه شو الله تعالی بیا ژوندي کړو او دا د نبی علیہ السلام د زمانې نه مخکې واقع شوې ده. نبی علیہ السلام دا خبره د کم ځای نه بیان کړه. دا د طالوت بادشاه واقعه او د شموئیل علیہ السلام دا واقعه او د داود علیہ السلام دا واقعه دا خو د نبی علیہ السلام نه 1000 کاله مخکې دا واقعه شوې ده. دا نبی علیہ السلام څنګه بیان کړه؟ نبی علیہ السلام دغه علاقه نه راکتلې دغه خلکو سره نه میلاو شوي د تاریخ کتابونه نه دي کتلي. نبی علیہ السلام له کتاب کتل او لوستل نه ورتلو. نبی علیہ السلام دا خبرې داسې ښکلي انداز کې څنګه بیاني خو نبی علیہ السلام د الله تعالی نبی دی او پیغمبر دی. الله جل شانه ورته وحی کوي او نبی علیہ السلام مخکې بیاني لکه څنګه چې نور پیغمبرانو نبی علیہ السلام هم پیغمبر دی. دا سنوی پیغمبر دنیا ته نه دی راغلی. د نبی علیہ السلام نه مخکې موسی علیہ السلام راغلی دی، عیسی علیہ السلام راغلی دی او دا نږدې زمانه کې دی مشهور او معروف دی. دا شان نبی علیہ السلام د دغه سلسلې یو کړی ده او اخري کړی وراله چې نبی علیہ السلام دی. تلک آیات الله تلک د مؤنث دپار راځي او هذا د مذکر دپار راځي چونکې مخکې ګڼ واقعات بیان شو په دې دوه رکو کې چې کوم عجیب و غریب واقعات بیان شو د بني اسرائیلو د طالوت بادشاه د شموئیل علیہ السلام او د داود علیہ السلام او د جالوت دا واقعاتو او دای نه مخکې چې هغه یو ډله د کلي نه وتې وه د مرګ د یارې نه او بیا الله تعالی هغې مړه کړو بیا یې ژوندي کړو. نو دا واقعاتو دا چې بیان شو آیات الله دا د الله تعالی آیتونه دي. یادا چې په دې دوه سپارو کې په سوره بقره کې چې د کومو پیغمبرانو واقعات بیان شو هغه د آدم علیه السلام د پیدایش واقعه بیان شوه چې الله تعالی خلیفه جوړ کو بیا جنت ته بوتو بیا جنت نه راغی
او داین بعد بیا د موسی علیه السلام واقعه شروع شو، بیا د عیسی علیه السلام واقعاتو، د بنی اسرائیلو ګڼ واقعاتو. دا ټول چې نبی علیه السلام بیاني د کم ځای نه بیاني، نو دا ټول آیات الله د الله تعالی آیتونه دي. تلک آیات الله، دا آیتونه د الله تعالی دي. نتلوها چې مونږ لولو دی لره. تلاوت او قرات کې فرق دی. د قرآن کریم د پاره تلاوت راځي او قرات چې دا عام دی، کاغه اخبار دی او کاغه حدیث دی او کاغه قرآن کریم دی، ایره پاره قرات استعمالول شي. تلاوت چې دا به صرف او صرف د قرآن د پاره استعمالی. نتلوها چې مونږ تلاوت کو د دی، علیک پتا باندې، بالحق په حق سره. ان دا واقعات بر حق دی او رښتینی دي، دا دروغ او د ځان جوړ کړی شوي نه دي. وانک لمن المرسلین، او یقینا تو خامها درا لیږلی شو نه یې. لمن المرسلین، مرسلین جمع د مرسل ده، بیجا هوا لیږلی شوی. لکه څنګه چې نور پیغمبرانو دغه شانتم یو پیغمبرې څه ناشنا خبره خو نه ده که نه چې دنیا کې لومبني نبي راغی. مخکې به زرګونو پیغمبران نه دي راغلي، دارنګې نبی علیه الصلاة والسلام هم راغی. تلک الرسلو، بیا تلک دغه پیغمبران یا دا پیغمبران چې کوم په دې صورت کې بیان شو، یا دا چې کوم معلوم دی هر چاته، ځکه چې دی مکی والو د یمن سفر یې کړي دي او د ملک شام سفر یې کړي دي، او په دې علاقو کې زیاتر پیغمبران ناغلي دي. قرآن کریم کې چې د کومو پیغمبرانو واقعات بیان شوي دي، نو دا ټول په دې مکی والو لیدلی دي، ځکه یا څوک ملک شام کې راغلی دي او په شام کې یا څه اردن کې دي، څه په فلسطین کې دي، او څه په ملک شام کې، څه په مصر کې، او څه لاره کې مدائن صالح راځي بیا، او څه یمن کې دي. نو په دې علاقو کې دا ټول پیغمبران ناغلي دي، واقعات مشهور دي، نمونه مشهور دي، یادګارونه موجود دي، چې په دې زمانه کې دای قبرونه شته دي. ولې په هغه زمانه کې دې قبرونه او مزارونه ولې نه اوسو، او دا خلک په دغه لاره نه تېرېدل، نو د هغې نومونه مشهور و، واقعات مشهور و. نو یا هغه پیغمبران چې معلوم دي. تلک الرسل، دا پیغمبران. رسول جمع د رسول ده، او رسول په معنا د مرسل سره وي، لیږلی شوی، قاصد او ډاکیه هغې ته وي. فضلنا، مونږه فضیلت ورکړو، غوروالی ورکړو، بعضهم علی بعضین، بعض ردی ته په بعضو باندې. پیغمبران چې وو پای کې مونږه بعضو ته په بعضو باندې فضیلت او غوروالی ورکړو. په نفس پیغمبرۍ کې ټول یو برابر دي، د آدم علیه السلام نه ولې تر نبی علیه السلام پورې چې څومره پیغمبران هم دي، د پیغمبرۍ چې دا کومه ډیګري ده، په دې ډیګرۍ کې دا ټول پیغمبران یو برابر دي، په رسالت کې او په نبوت کې. او دا غوروالی او فضیلت چې دی، نو دا په نورو صفاتو کې دی، چې چاله الله تعالی بیا امتیازي صفتونه ورکړو.
نو په نفس پیغمبرۍ کې او په نفس نبوت کې ټول پیغمبران یو برابر دي. د دې بالکل دا ساده مثال دی چې دی وخت کې دنیا کې څومره سړي دي، نو په نفس رجولیت کې په سړیوالي کې ټول یو برابر دي. البته بیا چاله الله تعالی ځان له صفات ورکړي وي. نو دا پیغمبران چې دي نو هغوی په پیغمبرۍ کې برابر دي، ځکه دا یو ډیګري ده، دې کې نقص نی. د دې نه بعد چېرې نو بیا درجاتو کې بیا اختلاف دی او د چا ډیر دی او چا کم دی. چې کم انسان جنت ته لاړو نو په نفس جنتی کېدو کې ټول به یو برابري. جنت کې خو دی، خو بیا د جنت بیا درجات او مراتب دي، د چا به ډیر زیاتی د چا به کمی. لیکن دا نه چې ګنې انسان به جنت نه ګنې چې ته بار به جنت کې خو به وي، خو بیا امتیازي خبرې سیوا دي. نو دا چې وی موږ فضلنا بعضهم علی بعض، بعضو ته په بعضو باندې موږ غوروالی او فضیلت ورکړو. نو دا په صفاتو کې یو فضیلت کلی دی او بل فضیلت جزئی دی. فضیلت کلی دی ته وی چې هغه ته په تمامو باندې غوروالی او فضیلت ورکړی شوی په هر اعتبار سره. او یو فضیلت جزئی دی، مطلب دا چې په یو صفت کې هغه ته الله تعالی کمال ورکړی وي او هغه شان صفت په بل کې نه وي. لکه مثال په طور باندې د حضرت آدم علیه السلام فضیلت داره چې دا الله تعالی لومبنی خلیفه او لومبنی نبی جوړ کړی دی، چې ردنه مخکې بل انسان چېرې نه و، نه انسانو او نه بل نبی و او نه خلیفه و. نو دا د آدم علیه السلام یو امتیازی صفت شو چې نور پیغمبرانو کې دا صفت نشته چې هغه لومبني وي، انسان دې لومبني وي او هغه د خلیفه هم وي او هغه د لومبني نبی هم وي. دا هغه یو کمال شو امتیازي. خو دغرنګې نور پیغمبران دي لکه ابراهیم علیه السلام دی، نو الله تعالی خپل خلیل جوړ کړو او دا صفت د هغه یو امتیازي دی. موسی علیه السلام دی، نو الله تعالی ورسره براه راست خبرې کړې وې. دغرنګې عیسی علیه السلام دی، الله تعالی نور صفاتو کې. نو دا دې ته فضیلت جزئی وایي، یعنی په یو خبره کې په یو صفت کې الله تعالی غله غوروالی ورکړو. او د پوهېدو دپاره یو ساده مثال داسې دی لکه یو سټوډنټ دی، هغه په امتحان کې پوزیشن واغستو، اعلی پوزیشنو. نو دا دغه فضیلت کلی شو چې هغه په امتحان کې په اعلی نمبرو باندې پاس شوی، پوزیشن یې اخیستی. او یو هغه هلک دی چې هغه پوزیشن نه دی اخیستی، لیکن هغه په یو سبجیکټ کې ټول نه زیاتې نمبر یې اخیستی دي، چې هغه 102 101 نمبر یې په یو مضمون کې اخیستی دي، لیکن پوزیشن یې نه اخیستی. نو دا دغه فضیلت جزئی شو چې هغه په یو سبجیکټ کې په یو مضمون کې دغه نمبر د ټول نه سیوا دي. دا دغه فضیلت جزئی دی. لیکن هغه بل چې دغه دنه زیات غوره دی، ځکه چې هغه پوره پوزیشن هغه سره پوره امتحان کې. نو فضلنا غوروالی ورکړو مونږه بعضهم بعض ردیت علی بعضین په بعضو باندې، په مراتبو کې او په درجاتو کې. قانون داري
چې انبیاء کرام علیهم السلام ټول مبارک دي او ټول برگزیده دي او ټول الله تعالی ته خوښ دي او د انبیاء کرام علیهم السلام بارکه به څوک هم پړه کې اس قسمه د کوتاهی او د قصور یا د خطا عقیده به نه ساتو ټول پاکیزه او برگزیده او مبارک وو او د هیچا توهین او تذلیل سره انسان کافر کیږي د آدم علیه السلام نوالی تر نبی علیه السلام پورې د یو نبی تحقیر دا جایز نه دی جایز نه دی سکه انسانو سر کافر کیږي بیا مونږ با د یهودو د عیسایانو په مقابله کې دا نکو که دا مونږ یهودو سره عیسایانو سره مقابله راشي وغی زمونږ د پیغمبر علیه السلام نه انکار وکړي نو مونږ به جواب ترکی به ترکی نه چې ستاسو پیغمبر مونږ نه منو ځه چې ګنې مونږ به د هغې په مقابله کې د موسی علیه السلام نه انکار وکړو یا به ګنې د عیسی علیه السلام نه انکار وکړو مونږ به د ایمان نه پاک شو عیسی علیه السلام هم زمونږ پیغمبر دی او موسی علیه السلام هم زمونږ پیغمبر دی ټول مبارک دی الله تعالی بعضو ته په باب درجات او فضیلت ورکړی دی دلته دا رالو او په صحیح حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي لکه بخاری کې روایت دی چې لا تخیرو بین الانبیاء آیا روایت کې داسې دي ولا تفضلوا بین انبیاء الله تعالی تاسو انبیاء کی یو بل تا ترجیح په بل باندې مه ورکوئ نبی علیہ السلام منع وکړه چې داسې مه کوئ چې یو نبي ته په بل نبي باندې غوروالي او فضیلت ورکوئ داسې مه کوئ او دلته قرآن وایي چې موږ بعضو ته په بعضو باندې غوروالي او فضیلت ورکړی دی او نبی علیہ السلام منع کوي چې داسې مه کوئ یو نبی ته په بل نبی باندې غوروالي او فضیلت تاسو مه ورکوئ لا تخیروا بین الانبیاء ولا تفضلوا بین انبیاء الله تعالی او په یو روایت کې نبی علیہ السلام داسې وایي چې لا تخیرونی علی موسی ما ته په موسی علیہ السلام باندې غوروالي او فضیلت مه راکوئ چې ګنې زه د موسی علیہ السلام نه غوره او فضیلت والی یم او په یو روایت کې نبی علیہ السلام داسې وایي چې لا یقل احد انا خیر من یونس ابن متی یو تن دې داسې چرې مو نه وي چې ګنې زه د یونس علیه السلام نه غوره او فضیلت والی یم نبی علیہ السلام خپل ځان یادي داسې به نه وایي چې د نبی علیہ السلام درجه دا د یونس علیه السلام نه غوره او فضیلت واله ده چې هسې نه تاسو د یونس علیه السلام واقعه بیانوئ او چا خو د خپل قوم نه تیښته کړې وه او بیا تاسو چیرې زمونږ نبی خو ناشنا نبی او استقامت والا و نو داسې فضیلت په مالا په یونس علیه السلام باندې نه ورکوئ نو د احادیثو نه دا معلومیږي چې یو بل ته به غوروالی پې نه ورکوئ او قرآن وایي چې مونږه بعضو ته په بعضو باندې غوروالی او فضیلت ورکړی دی د دې مفسرین حضراتو او محدثینو مختلف جوابونه کړي دي یو جواب خدا دی چې دا نبی علیہ السلام خپل ځان یادي چې ما ته په نورو باندې غوروالی مه ورکوئ نو ځکه
چې نبی علیه الصلاة والسلام ته لا د دې علم نو راغلی چې ګنې زما فضیلت په نورو باندې ثابت دی. نو نبی علیه السلام ته علم لا نه و، نو ځکه وی چې بهی بس زم نبی ما هغه انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام دي. او دویم جواب دا دی چې نبی علیه السلام دا ویل غواړي چې هسې نه تاسو د دوو نبیانو کمپیریزن کوئ، موازنه یې کوئ، او بیا ما ته غوروالی راکې او د هغه بل نبي په شان کې تحقیر او تذلیل وکئ او توهین وکئ چې په داسې انداز کې تاسو ما پیش کئ چې زما خو مرتبه ثابت شي لیکن د هغه بل نبي په شان کې کمی راشي او دغه توهین وشي یا دغه نقص بیان کړی شي، نو داسې به نه کوئ چې هغه پلانکي نبي خو داسې وکنه خو زمونږ نبي خو داسې وکنه، نو داسې شان کې به ما نه بیانوئ او ما له فضیلت او غوروالي نه راکوئ. خو تفسیر قرطبي ډېره ښکلې خبره کړې ده. دا ټول اقوال هغه لیکلي نهرې کې هغه وی دا الله تعالی چې موږ بعضو ته په بعضو باندې غوروالي او فضیلت ورکړی دی، وی دا په نورو صفاتو کې یادي. په نفس نبوت کې ټول برابر دي، په صفاتو کې الله تعالی بعضو ته په بعضو باندې غوروالي ورکړی دی. نو قرآن دغه خبره کوي او دا نبی علیه الصلاة والسلام چې وی چې ما ته یا یو نبی ته په بل باندې غوروالي مه ورکوئ، نو مطلب یې دا دی چې په نفس نبوت کې او په رسالت کې ټول یو برابر دي. دا به نه چې دا بل خو لږ نبي و دا بل ډېر غټ نبي و، داسې انداز کې به نه وایې. ټول انبیاء کرام په نفس نبوت او رسالت کې برابر دي، نو په دې کې به په یو بل باندې ترجیح بل نه ورکوئ. بیا تفسیر قرطبي ناشنا خبره کړې ده، وی دغه رنګې خبره په صحابو کې هم ده. په نفس صحابیت کې چې دا صحابي دی نو ټول یو برابر دي. که چا نبی علیہ السلام سره یو منټ تیر کړی دی او که چا ورسره ټول عمر تیر کړی دی، نو صحابي ټول هر یو صحابي دی. نو په صحابي کېدو کې په عدالت کې هر یو صحابي عادل دی. نو په عدالت کې او په صحابي کېدو کې او دغه په ښه تعریف کولو کې ټول صحابه یو برابر دي. باقی په صحابو کې بیا چاله الله تعالی ناشنا ناشنا صفات ورکړي دي. هغه نبی علیہ السلام په خپله بیان کړي دي چې واشدهم فی امر الله عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی وابغض الحلال والحرام واعلم الحرام والحلال معاذ بن جبل وامین هذه الامه ابو عبید الجراح رضی الله عنه. دا نبی علیہ السلام بیا د بعض صحابو ناشنا ناشنا امتیازي صفتونه بیان کړي دي چې ټول نه زیات رښتینی ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. د کافرانو په مقابله کې او د الله په حکم کې سخت د عمر رضی الله عنه دی. ډیر حیاناک د عثمان رضی الله عنه دی او د لوی قاضي د علی رضی الله عنه دی او لوی امانتدار چې نغه ابو عبیده جراح رضی الله عنه دی او لوی قاری ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ دی. نو دارنګه دا نبی علیہ السلام د بای صحابه بیا ځان له صفات بیان کړي دي. تفسیر قرطبی وی چې په صحابي کېدو کې په عدالت کې ټول صحابه یو برابر دي، لیکن په دې نورو صفاتو کې الله تعالی بعضو ته په بعضو باندې غوروالي او فضیلت ورکړی دی. نو دارنګه انبیاء کرام علیهم السلام کې هم دا مسله ده.
منهم من کلم الله، بعضی ردین ها سوک دی کلم الله چې الله دا د فضیلت بیان دی چې الله ورسره خبرې کړې وې، لکه موسی علیه السلام دی کلمه الله دی، اصل کې الله تعالی موسی علیه السلام سره کلام کړی او براه راست کړی د فرشتو نه بغیرو. کلام خو الله تعالی هر یو نبی سره کی، خو د فرشتو په ذریعه سره کی، او موسی علیه السلام سره بغیر د فرشتو نه کلام کړو. آدم علیه السلام سرم کلام شوی دی او براه راست شوی دی بغیر د فرشتو نه. بیا د موسی علیه السلام څنګه فضیلت شو؟ یو حدیث کې د نبی علیه السلام نه چا تپوس وکړو چې د آدم علیه السلام نبی و، نو نبی علیه السلام او نبی مکلم، آدم علیه السلام نبی و، الله تعالی ورسره خبرې هم کړې وې. نو بیا دا د موسی علیه السلام څنګه کمال شو؟ جواب دا دی چې آدم علیه السلام سره کلام شوی دی لیکن په جنت کې شوی دی براه راستو، په دنیا کې په ځمکه باندې نه. او موسی علیه السلام سره په ځمکه باندې براه راست کلام شوی، نه هېڅ تعارض رانغی. هغه د ځان له عالم خبرې، دا د ځان له عالم خبرې دي. ورفع او الله تعالی پورته کړي دي بعضهم بعض ردي درجات په مرتبو کې. د بعضهم نه مراد نبی علیه السلام دی. الله تعالی پکې بعضی یعنی نبی علیه السلام په مرتبو کې اوچت کړی دی. درجات یې جمع راوړه، جمع د درجتون ده. د نبی علیه السلام یو درجه خو نه راکنه، په ډیرو مرتبو کې او په ډیرو درجو کې الله تعالی دی غوره کړی او فضیلت ورکړی دی. صرف یو خبره ده چې یو نبی چې دنیا ته راغلی دی، نه الله تعالی بره نه دی بوتلی چې بیا واپس رالیږلي. او نبی صلوات والسلام د معراج په شپه باندې هغه عالمونه کتلی دي چې هغه بل یو نبی نه دی کتلی، او بیا پای کې نبی علیه السلام ته څه ورکړی شوي دي. دارنګې نبی علیه السلام ته چې دا کم کلام ورکړی شوی دی، نو قرآن د الله تعالی کلام دی، او دا نور 3 کتابونه د الله تعالی کلام نو، د الله تعالی کتابونه وو. دا بل یو امتیازي صفت دی. نورم صفات د نبی علیه السلام امتیازي وو. په دنیا کې چې کومو پیغمبرانو ته معجزې ورکړی شوی وی، هغه معجزې د هغه نبي په ژوندانه باندې وي، او چې نبی را دنیا نه لاړو نو معجزه هم ختمه شوه. که د موسی علیه السلام همسا وه او که د عیسی علیه السلام معجزات وو، لیکن نبی علیه السلام د دنیا نه 1444 سالو شو، او تر اوسه د نبی علیه السلام معجزه زنده او تابنده قرآن کریم ده. دا نورم بلا صفات د نبی علیه السلام امتیازي دي. او درجات نکره روړه، دا نکره دپاره د تعظیم ده. د نبی علیه السلام معجزې چې دي او درجې هغه ډېرې لوی هم دي، درجات هم ډېر دي، خو بیا هره درجې اوچت هم ده په نورو باندې. واتینا عیسی ابن، او ورکړو مونږه عیسی زوی د مریم ته، عیسی زوی د مریم ته. عیسی سره مریم ځکه لیکلی کېږي چې خلکو عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی. نو قرآن کریم چې د عیسی علیه السلام ذکر کی نو نه، د مریم بیبي زوی دی، او دا د الله تعالی زوی نه دی. عیسی ابن مریم، عیسی چې زوی د مریم دی.
البینات سی ورته ورکړو واضح دلایل او واضح معجزې. د عیسی علیه السلام معجزې هم ډېر ناشنا وي، عجیبه عجیبه چې بل چاته نه ورکړی شوی. چې دا ذکر هم په دې سپاره کې په سوره آل عمران کې را روان دی چې مادرزاد ړوند به و چې د دې علاج د دنیا کې شته نه. عیسی علیه السلام به پې لاس راکاږه او الله تعالی به له نظر ورکو. دارنګې دا جذام مرض شو یا برګي مرض شو، دا کوړ مرض چې ورته وي، د هغې علاج په دنیا کې نشته او عیسی علیه السلام به د په لاس باندې الله تعالی به شفا ورکوله. نو دا یو ناشنا معجزې عیسی علیه السلام ته ورکړی شوی. وایدناه او مضبوط کړی مونږ د لره. ایدنا د تایید نه دی او تایید نه مراد د هغه له مونږ تقویت ورکړو. عربی کې د لاس ته ید وایي یدو. نو ید ته ید ولې وي؟ دا مضبوط او طاقتوري. نو مونږ د عیسی علیه السلام تایید کړو، مضبوطوالی مو ته ورکړو. پس سره بروح القدس، په روح پاکیزه سره چې مراد یې جبریل علیه السلام دی. جبریل علیه السلام به عیسی علیه السلام سره هر ټیم و، دا حفاظت به یې کو ځکه مخالفین ډېر زیاتو یهودو. نو الله تعالی به د عیسی علیه السلام حفاظت د جبریل علیه السلام په ذریعه سره کو. او دا الله تعالی د پیغمبرانو علاوه بل چلم ورکي. نبی علیہ السلام حسان ابن ثابت رضی الله عنه د پاره دعا کړې وه، اللهم ایده بروح القدس. اے الله د حسان ابن ثابت رضی الله تایید وکړې، دله قوت ورکړې په روح القدس سره، په جبریل علیه السلام په ذریعه سره. کافرانو به نبی علیہ السلام باره کې اشعار وي د اسلام باره کې او په هغې کې به ناروا خبرې کولې. نبی علیہ السلام حسان ابن ثابت رضی الله عنه دپاره منبر کېښودو، وی راشه جواب ورکه. نو چا ورته ووایي چې یاره هغې د نبی علیہ السلام نسب یادي، خاندان یادي. اوس که ته د هغې نسب او خاندان یادې، نو د نبی علیه السلام او د هغې نسب او خاندان خو یو دی، هغه هم قریشي دی، نبی علیه السلام هم قریشي دی. نو که ته د هغې نسب یادې، نو دا خو د نبی علیه السلام د نسب حج وبه کېږي. حسان ابن ثابت رضی الله عنه وی جی وی زه به د هغې حج هم کومه او تاسو به ترې داسې وباسم لکه چې څنګه انسان د اوړو نه ویښته وباسي. د هغې مذمت به هم بیانومه، جواب به ولې هم ورکومه او د نبی علیه السلام په شان باندې به څه قسمه دغه نه راځي. الله تعالی د حسان ابن ثابت رضی الله تعالی په دا تایید ورکړو چې داسې اشعار به وي چې کافرانو ته به جواب وشو. بروح القدس، په روح پاکیزه سره. آیت کې تفصیل ډېر دی، انشاءالله باقي بیا کو. دا آیتونه د الله تعالی دي چې مونږ لولو دي لره په تاواني په حق سره، او بېشکه ته هممها د رالیږلي شوو نه دا پیغمبران غوروالی ورکړو مونږ باید دې ته په بازو باندې. بعضې له دې نه څوک و چې الله تعالی ورسره خبرې کړې وې او پورته کړي بعضې لره په مرتبو کې، او ورکړی مونږ عیسی زوی د مریم ته واضح دلایلو او مضبوط کړی مونږ د لره په روح پاکیزه سره.